سبب یې حضرت امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د هغه علم برکت چې علم د باطنو کوم چې الله خپل دوستانو اولیاءو ته ورکوي فوجد تلمیذا مکرما مبجلا معظما وهو موسی علی نبینا وعلیه السلام د هغه باطني علم برکت داو چې الله تعالی ول یو لوی عظیم جلالی پیغمبر مبارک دی ورله شاګرد جوړ کړ. سبحان الله. دا علم برکتو دا د صفات سبب ګرځیدو. معزز سامعین کرام دا و انبیاء علیهم السلام دي خصوصي علوم تعالی رب الجلال عطا کړی دي. حضرت آدم علیہ السلام ته الله علم ورکړو علم د نمونه ولا ورکړو علم آدم الاسماء كلها. تفسیر جلالین ابن کثیر وهل مجرا کم چې عمده او معتمد مفسرین دي ټول لګي اسماء د مسمیاتو یعنی دا نمونه چې دي دا وته الله رب الجلال ورکړي. هغه علم د آدم علیہ السلام سبب ته وګرځیدو چې فصوار مسجودا للملائکه فرشتو ورته سجده وکړه حضرت آدم علیہ السلام دا دغه سبب چې الله ورته علوم ورکړي. زمن د نبی مصطفی علیه السلام علوم چې الله رب الجلال قرآن کریم کې ذکر کوي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. زما پاک حبیبا تا ته علوم د ما کان او د ما یکون درکړي دي. د رسول پاک علیه السلام د ما کان او د ما یکون علم سبب ته وګرځیدو چې مبارک فرمایي وبيدي لواء الحمد والشفاعة الكبرى يوم القيامة. روایت د بخاری شریف دی باب ما جاء في احوال القيامة چې زما په لاس کې به الله د حمد او د ستاینې جنډۍ او شفاعت کبرا اتھارټي او پاور به زما سره وي. د هغه علوم سبب الله تعالی شفاعت کبرا وګرځاو. شفاعت کبرا د شفاعت نه اقسام دي. کبرا شفاعت هغه ته ویل شي چې رسول الله مبارک فرمایي د عقاید کتابونو ټول لیکلي دي چې زه به د خپل ګناهګار سیاکار امت چې کوم دی نو دا شفاعت کوم دی به د جهنم نه روکاږم. زما په شفاعت به الله تعالی جنت ته بوځي. شفاعتي لاهل الكبائر يوم القيامه. معزز سامعین کرام اوس دو خبرې پاتې شي تاسو ته ما وایي زه تدریج خبرې کوم. عالم چاته ویلی شي او په چا باندې د عالم اطلاق کیږي؟ بس د احادیثو په زبان کې په ساده الفاظو کې وایو. مشکات شریف د احادیثو یو کتاب دی وړه دوره کې په موقوف علیه کې هم علما د خپل طلباو ته پړاوو د دې درس او تدریس کوي. لله الحمد. کتاب العلم کې یو حدیث پاک دی. راوی د حدیث سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنه د خبرې یاد کړي. تاسو خلک په څلور او پنځو ورځو کې داسې ګډ وډ ذهن منتشر کی داسې سوچ او فکر راشي انسان وایي چې دا زه په کوم طرف باندې روان یم. یو بیان یو علمي حدیث یو علمي نقطه چې انسان ته یاد شي په دې ډېر مشکل معانی چې دا حل کېږي. راوي د حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی مبارک فرمایي ما د آقا مبارک رحمت للعالمین ولوحي د علم دا یاد کړي. د علم ولوحي مې ډک کړي دي. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. وعاء یو لوحي دوي او وعاءين تسنیه دا دو لوحو دوي. یو لوحي د علم هغه ما ستاسو د وړاندې کش کړ. اما الاول فبسسته فيكم. اولنی لوحي د علم چې ما د مکې او مدني جانان علیه السلام نه یاد کړو او ډک کړی مې و هغه لوحي د علم ما ستاسو د وړاندې کش کړ چې ظاهري د شریعت ظاهري علومو او ظاهري معارفو هغه مې تاسو ته کش کړ. واما الاخر فلو بسسته فيكم لقطع هذا البلعوم. کچرې دا دویم لوحي چې ما د نبی علیه السلام نه د باطني علم ډک کړی دی او دا ستاسو د وړاندې کش کوم نو دا مړی به کټ شي او دا به پرېکړې شي. شارحین د احادیثو فرمایي چې د دې دویم لوحي نه مراد علم د باطن دی. باطني علوم او اسرار او دقایق دي چې هغه ابو هريره رضی الله عنه بیانون چونکې د عام مسلمانانو په زړونو کې د هغې د برداشت کولو طاقت نو هغه فیض وجداني نشو
کتب کولې د دې وجې نه ابو هريره رضی الله عنه هغه چې کوم دی ځان سره پټو ساتل. نعرہ تکبیر، الله اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شان اولیاء. نو دا مجالس انعقاد د دې د وجې کېږي چې دا عوام مسلمانان راشي د الله د نیکانو په صحبت کې کېني، کوم فیض چې دې ته په واسطه او تسلسل سره د خپلو اکابرو مشایخو نه رارسېدلی دی د دې عوامو سینو ته دا منتقل کړي او په هغه حال وټو معارف او په هغه جذب او سلوک باندې دا مسلمانان پوه شي. باطني علم دا د اخلاص علم دی، د سلوک علم دا د اخلاص علم دی. دې سره انسان رب العالمین ته ډېر قرب او نزدېکت چې کوم دی دا حاصلوي. معززو سامعین کرامو، نو د زمانې د حالاتو په وجه باندې بدل شو چې اول کې ورته علم د احسان ویل شوی دی. قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه د هندوستان یو ډېر عظیم صوفي مفسر تیر شوی دی. د دې مفسرینو په دې رایې چې انسان داسې نظر واچوي په کوم مفسر چې کوم رنګ غالب دی په هغه رنګ کې د قرآن کریم ترجماني کړې ده. که په چا د بلاغت او د معانیو رنګ غالب دی د قرآن کریم ترجماني یې په هغه زبان کړې ده. که په چا د تصوف رنګ غالب دی د قرآن کریم باطني علوم او اسرار او دقایق یې په هغه زبان کې بیان کړي دي. قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله علیه په تفسیر مظهری کې اولئک هم المحسنون د دې آیت مبارک لاندې لیکي چې محسنین د دې امت چاته ویل شي. د قرآن کریم د دې آیت تفسیر او معنا کوي چې محسنین اولئک هم الصوفیة الکرام، دا د دې امت هغه صوفیای کرام دي چې په سلاسل اربعو کې چې دا د شریعت په باطن پورې متعلق دي هغې باندې روان دي او دې ته مخلوق الله تعالی سره واصل جوړوي. کوم چې مذاهب اربعه دي هغه د شریعت په ظاهر پورې متعلق دي چې هغه مذاهب اربعه هغه موږ او تاسو پیژنو. څلور مذهبونه دي د شریعت د ظاهر نه بحث کوي. څلور لارې د شریعت دي: قادریه مبارکه، نقشبندیه مبارکه، چشتیه او زهروردیه. دا څلور لارې د شریعت د باطن او د باطني اسرار او د رازونو نه بحث او بیان کوي. معزز سامعین کرام، د الله تعالی دوستان، حدیث قدسی دی: هم القوم لا یشقى جلیسهم. دا داسې قوم دی چې دې سره کوم خلک ناست دي هغه هم بدبخت نشي کېدی. روایت د بخاري شریف دی. معزز سامعین کرامو، د الله تعالی دوستان، رب اشعث مطبوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. د مشکات شریف حدیث دی، په اخره د مشکات کې راغلی دی د الله تعالی داسې بندگان ببر سری ساده لباس والا فقیران د الله په مینه مست او درویشان خلک داسې دي کچرې دي د الله تعالی په ذات باندې قسم وخوري لابره خامخا به رب الجلال په دغه قسم کې بری کوي. د الله د دوستان دغه زور او طاقت دی. اولیاء را هست قدرت از اله بعض جستا تیر گردانت زرا. داسې طاقت الله تعالی خپل دوستانو اولیاء د امت له ورکړی دی چې هغې د لیندې نه وتې وشي واپس راولي. دا د الله د دوستانو د نیکانو صالحینو اولیاء الله شان دی. معزز سامعین کرامو، دو خبرې درته ما بیان کړې، یو خبره پاتې ده هغه عرض کومه. عرض و مقصد مې د دې خبرو او د دې مجلس دا دی چې تاسو په کوم نیک مقصد باندې راغلي یې الله په هغه نیکو مقاصدو کې کامیاب کا. دا یو متفقه مسئله ده. هغه عرس چې په هغې کې خلاف شرع کار نه وي دا بالکل جایز او روا دی. د موافق او مخالفو کتابونه ترې ډک دي خو افسوس دا دی کتابونه کتل غواړي. قرآن کریم په صحیح معنا کې سټډي کول غواړي او د دې مطالعه کول غواړي. احادیث مبارکه چې د لکو په تعداد کې دي په صحیح معنا کې کتل غواړي. ګام په ګام باب په باب به د الله د دوستانو د اولیاء الله او د صدیقینو او د صالحینو د غوثانو او د قربانو او د ابدالو روایات چې کوم دي دا به د احادیثو مبارکو کې راشي. لوی لوی اکابر حضرت امام شافعي رحمت الله علیه دا د شیبان راعي مریدو هغه به ګډې بیزې سرولې. ظاهري علوم یې نه لیکن په باطني علومو باندې مالامالو. سینه د باطن نه ډکه وه،
چې د مذهب امام دی مجتهد دی او هغه به چې کوم دی د شیبان راعي رحمت الله علیه په مجلس کې به ناستو خلکو به ورته وایي چې ته د دې ګډبا د دې شپونکي به دې مجلس کې څه کې مبارک ورته فرمایل چې زه د دې علم او عمل دې ته راوستم دا ضروري نه ده د الله د دې دوستانو د دې اولیاء الله وشان داسې دی چې دی په ورع او عبادات او زهد او تقوا کې دومره فضل کړي رواني چې هغه ظاهري علم یې ولې پټ کړي حالانکه دی د باطل په سترګو باندې لیدل کوي نو د دې عوامو داسې یو خراب او یو فاسده هوا داسې د دې عوامو د ذهن مشا چلېدا چې ګنې دا د الله د نیکان اولیاء او صالحین نو دې سره ظاهري علم نشته دې سره ظاهري علم هم وي او باطني علم هم ورسره وي د ظاهري علم ذکر هم قرآن کې شته او د باطني علم ذکر هم چې دی نو دا په قرآن کې شته د سورې کهف نه مې راته دا مسئله واضحه کړه معزز سامعین کرام د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام په دور کې چې کوم مشرکین یهود او نصارا موجود وو هغې د رسول پاک علیه الصلاۃ والسلام د رسالت نه انکار کو او سابقه انبیاء علیهم السلام چې وو د هغې د نبوت او د رسالت اقرار کو نو نسبت سره د علم ظاهر او د باطن په دې دور کې راواخله چې د چا نه تپوس کې فلاني ولی الله بزرګ کاکا صاحب رحمت الله علیه سن بزرګ تیر شوی دی یاره ډېر ښه بزرګ و ډېر ښه ولی الله و حاجي بهادر صاحب د کوهاټ څنګه سړی تیر شوی دی ښه سړی و ښه سړی تیر شوی دی داسې پیر بابا علیه رحمت نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه او داسې حضرت پیر سباق بابا جی صاحب رحمت الله علیه نور ګڼ شمېر اولیاء حاجي محمد امین رحمت الله علیه حاجي صاحب تورنګی رحمت الله علیه سوکې بابا جی صاحب رحمت الله علیه دا ټول متفقه اولیاء د الله تعالی چې د کشف او د کراماتو خاوندانو کرامات خلکو په سترګو باندې لیدلي دي او هغه ته صادق شوي دي کوم معجزه چې الله تعالی یو پیغمبر مبارک له ورکوي هغه معجزه د ولی الله نه د کرامت په شکل کې ورکوي کرامت چې دی دا د مد معجزې دی معزز سامعین کرامو د دې دور ناپویا الله دې ورته هدایت وکړي چې هغوی نه تپوس وکړي فلاني بزرګ ولی الله څنګه ښه سړی و یاره دا اوس دور دا فلاني پیر صاحب په شیرین کوټو کې څنګه ښه سړی دی خو وکړي پکې دا یو نقصان ده عقیده ده داسې مه ساتئ دا ټول د الله نیکان صالحین دا بلا کیف د الله تعالی همنشینان دي د دې صحبت له راځئ د دې نه خدمت د دې کوئ او دارنګې د دې نه دعاګانې اخلئ په دې دعاګانو د الله د نیکانو صالحینو خلکو یو الله ویونکی چې په مخ د ځمکه موجود دي الله رب الجلال قیامت راولي دا درې خبرې ما تاسو ته د عرس په موقع باندې د دې موضوع موقع په مقتضا په حال سره دا درې خبرې ذکر کړې نو هر چېرته چې داسې محافل جوړېږي د الله د نیکانو خلکو عرسي یا میلاد شریف وي زړه صفا کوي او عقیدت سره په هغې کې کښېنه ته وګوره چې ستا په ژوند کې الله تعالی انقلاب راولي او پناه نو دې سره د انسان په ژوند کې انقلاب راځي که یو انسان شقي او بدبخته وي الله یې د داسې صحبت په برکت نیکبخته ګرځوي د شقاوت د سختې لارې نه رب الجلال د خپلو اولیاء او دوستانو په خاطر او د دې په صحبت او په برکت باندې الله پاک بچ ساتي الله تعالی دا انسان نیکبخته ګرځوي د په آل اولاد او نسل کې الله برکات نازلوي تاسو ډېر محبت سره راغلي الله دې تاسو ټول دا محبت په خپل جناب عالی قبول او منظور ګرځي معزز سامعین کرامو دا استانا دا خانقاه او دا دربار د حضرت شیخ سید رب الجلال تا عبد قائم او دائم ساتي مانا چې لږ کوشایي وکړه ساعت ادب دې خدای دې حسن ځوانو د دې شفقت او مهرباني ولا حضرت پیر سے او حضرت شیخ سے چند کلمات د خپل کم علم برانا کې ما تاسو په حضور کې عرض کړه همیشه د پاره چې کله تاسو ته داسې دعوت درکول شي د داسې پروګرام متعلق شل کارونه پرېږدئ او هغې کې حاضري کوئ الله رب الجلال په دنیا او آخر خسته کوي قسم دې د الله په ذات چې په دنیا کې دې د چا سره محبت او هم د هغه خلکو په صحبت کې ولې الله په ورځ د قیامت باندې پورته کوي الله دې موږ په دنیا او په محشر کې د خپلو اولیاء الله او دوستانو صادقینو په صف کې ځان ته راپورته کړي وما